بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو قدرمنو کتونکو. زه عبید فضل یم. دا وخت د سوات په سیمه قمبر کې موجود یم. قمبر چای ساز رستورانت کې یو نوی رستورانت کولاو شو، کم چې نامتو شاعره دا نوره احساس هغې دغه رستورانت کولاو کو. دا وخت مونږ هلته موجود یو. نن د هغې افتتاحي پروګرام و. د سوات خلک چې دی هغه ویله کېږي دا چېرې دا ډېر زیات د چایونو او د دې سره مینه لري، نو ځای په ځای دغه د چایونو دغه ځایونو کولاویږي. دا وخت دوی هم چې دی د چای ساز په نوم باندې یو رستورانت کولاو کړی دی. سره په دغه حواله باندې خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا راته ووایه چې یو نوی رستورانت تاسو کولاو کو د چای ساز په نوم باندې، څه جذبه لرئ؟ داسې ډېرې رستورانټې دي، تاسو څه وایئ په کومه نوې جذبه باندې؟ اصل کې دا مونږ ځکه کولاو کو مونږ وګورو زمونږ پښتنو معاشره کې ښځې ذات له دونه حقوق نه ورکوي. مطلب ښځو ته وایي تاسو یا د کور یې یا د ګور یې. نو ما په دې جذبه باندې کولاو کو چې تاسو څه کولی شئ نو هغه ښځې هم کولی شي. ښځې په یو میدان کې هم شاته پاتې نه دي، چې څه نارینه کولی شي هغه ښځې هم کولی شي. نوره احساس کومه ژبه د شاعر په نوم باندې یادېده او خلک تاسو زیاتره پہچان هم په دغې باندې دی. اوس یو بل فیلډ ته راغلی، په دې څه وایو؟ شاعري هغه زه کوم، هغه ما پرېښودې نه ده، خو دا ما ځکه کولاو کو زه وایم چې زه نورو پښتنو پیغلو ته دغه یو پیغام ورکم چې خپل ځان وپېژنئ، خپل ځان کامیاب کړئ، د چا په تمو باندې نه ځئ. څه داسې یو نوی شعر به راته وایې کتونکو ته به څه وایې؟ کتونکو ته به دغه ووایم، وایي زما یو شعر دی، وایي د سوات د سیمې د ښکلا خبرې هر ځای کېږي، د سوات د سیمې د ښکلا خبرې هر ځای کېږي، د سوات په خلکو مهربان شه کنه راشه کنه. سوات ته راشئ، زموږ چای ساز ته راشئ، وګورئ. پښتنو پیغلو ته څه پیغام ورکوي؟ پښتنو پیغلو ته به دغه پیغام ورکوم چې څه ستاسو زړه او ستاسو ذهن او ستاسو ضمیر مني هغه کوئ. خپله زندگی مه بربادوئ، خپل ځان وپېژنئ، خپل ځان کامیاب کړئ، خپل یو نوم جوړ کړئ. که هغه د سبق وایئ، هغه که د لوبې میداني، که هر څه یې، خو بس ځان کامیاب کړئ، ځان وپېژنئ. ډېره مننه.